ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ ودرېد. نو کافرو ته اشاره کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ دا غشي براتلو د بوتل خپل شا اړه ولا راړه ولا پدی به دا غشي خوړل او د نبی علیہ السلام نه به منع کول. پدیشا نبی ته ورسته صحابي تاسو کو ابو دجانه عاشقان خطول عمر غشي پسینو خوري پشاګان خو عاشقان غشي نه خوري تا خطول غشي پشا خوړل دي څنګه عاشق وي د نبی علیہ السلام چې غشي دي پشا خوړل هغه ورته بالکل خبره دي ټیک د چې عاشقان غشي پسینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کوله زما شاد محبوب صلی الله علیه وسلم تراتله ما چې کله دشمن ته مخکو سینه کوله غشو ته ما نو زما شاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراتله نو ما دا نشو برداشت کوله چې زما شاه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراش نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکو او خپل شام غشو ته ونیوله زدا سي عاشقم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. د نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا ډیر بهادر صحابي دی ډیر بهادر صحابي دا عادت دا کنه د چې کله میدان جنگ ته ووت کنه چې ډیر په نخرو باندې ګرځیدو میدان جنگ ته ووتو دا تور به راوغه صدا سي به تاوله او دا سر به داسې اوچت نیولې سینه به یې ایستلې وه واړه واړه قدمونه به یې اخیستل داسې په ټوپونو به روانو ډېر په تکبر انداز سره پرې میدان جنګ کې دی ګرځېدو. یو ځل دی داسې په میدان جنګ کې روان دی چې نبي علیه السلام پې نظر شو موسکی شو وایي خندل یاره د ده د انداز نه دی دا الله ته ډېر ناخوښه دی دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جنګ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز وي خوښوي په نور دا د تکبر انداز دی الله یې نه خوښوي الله د تکبر انداز نه خوښوي څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي سر اوچت الله ته خوښ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته ته محبوب وي دومره الله ته ته خوښ یې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي الله به یې څه کړي او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي. نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنګ کې ګرځېدو دا توره به یې داسې تاوله سینه یې رېستلې وه نبی علیہ السلام چې ولیدو داسې مسکی شو دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی دا تکبر انداز دی خو په میدان جنګ کې نه میدان جنګ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي. د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي میدان جنګ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د ده خو زه د یو ګزار هم نه کېږم اوس جنګونه د ګولو دي د ټوپکو دي وړوکې ماشوم یا ډزو کې غټ سړی ورته وکړي مخکې به جنګونه د زور د طاقت په وو ابه آمنے سامنے جنګو په توره به جنګو. نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنګ کې داسې ګرځېدو په غزوه احد کې نبی علیہ السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره بس د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم نبی علیہ السلام توره وه د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم هر یو صحابي به راته د الله پاکه پیغمبره زه حق ادا کولی شم ماله راکړه ځکه د نبی علیہ السلام توره وه د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړی شي هر صحابي به راته د الله پاکه پیغمبره زه حق به زه ادا کړم ما ته یې راکړه و نبی علیہ السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی اذا الله پاک پیغمبر د دې توري حق څه دی لومبه راته هغه ووایه دې توري حق څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کږه کړي دا توره پې څه کړي کږه یې پې کړي دا د دې توري حق دی د الله پاک پیغمبر دا حق زه ادا کولی شم ما ته دا توره راکړه دا حق زه ادا کولی شم دا توره ما ته راکړه
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله تور ورکړه وی او ابو دجانه د دې توري حقدار هم ته د دې حقدار هم ته هغه تور هغه ته ورکړه. نو بهرحال د په میدان جنگ کې ډېر یو عجیبه اندازو. نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې. مسلمانو سه ټیم کې پسپایي اختیار کړل. نبی رسول الله سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو. په هغه صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله سره پاتې شو. نو چې کله په نبی رسول الله باندې دا ډېر ګډوډ گزارونه شروع شو د غشو د تورو کنه د ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبی رسول الله ته مخامخ ودرېدو. نو کافرو ته شاکړه او نبی رسول الله ته مخ دا غش براتلو د بوتل خپل شا اړه ولا راړه ولا پدی به دا غش خوړل او د نبی رسول الله به منع کول. پدیشا نبی ته ورسته صحابي تاسو کو د ابو دجانه عاشقان خټول مرغش پسینو خوري پشاګانو خو عاشقان غش نه خوري تا خټول غش پشا خورل دي. څنګه عاشق وي د نبی رسول الله چې غش دي پشا خورل؟ هغه ورته بالکل خبره دي ټیک د چې عاشقان غش پسینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کوله زما شاد محبوب صلی الله علیه وسلم تراتله. ما چې کله دشمن ته مخکو سینه کوله غشو ته ما نو زما شاه نبی علیه الصلاۃ والسلام تراتله. نو ما دا نشو برداشت کوله چې زما شاه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام تراش. نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ کو او خپل شاه مې غشو ته ونیوله. زه داسې عاشق یم د نبی علیه الصلاۃ والسلام. یو دغه عشق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو ښه دا عشق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ویزان او خپل اهل او عیال د حرامو نه بچ کړئ د حرامو نه بچ کړئ. خپلې ګېډې ته هم حرامه مه غورځوه خپلو بچو له هم حرامه موړه. د هغې نفس ابو دجانه رضی الله تعالی یو عمل شروع کو چې کله به د سهار مونځ کېدو نو چې نبی علیه السلام به څنګ سلام وګرځو نو ابو دجانه رضی الله تعالی په دعا ته نه ایسارېدو فوراً به د جومات نه په منډه وته دعا به یې نه کوله. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام دې سهاره چې ورګه داسې چل کوي نو چې څنګه نبی علیہ السلام سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله عنه په منډه د مسجد نه ووت. نبی علیہ السلام په دویم ورځ باندې سارو په دویم ورځ بیا داسې چلو کو د سار په مانځه کې چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو د فوراً په منډه د مسجد نه ووت. په دریم ورځ بیا نبی علیہ السلام سارو چې په دریم ورځ نبی علیہ السلام بیا سلام د سار د مانځ وګرځاو ابو دجانه منډه کړه چې دی وته نه جمعات نه نبی اسلام ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه. ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو راشه زما خواله دی راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله کېناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته حاجت نشته دی زما په خیال ستا الله ته حاجت نشته دی. د الله پاک پیغمبر زه خو الله ته ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم د الله پاک پیغمبر ولې مې حاجت نشته. وی که ستا الله ته حاجت وی نو تا به ترې دعا غوښتله ته خو دعا نه غواړې او په منډه ځئ. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ چې هم دلته دعا غواړو نو ډېرو خلکو دعا ته حاجت نه وي په منډه وځي د مسجد نه. داسې ده که داسې نه ده؟ زه دلته دعا غواړم دلته د مسجد په دیوار باندې ځای نه وي وځي. دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي. دا پوره خلک راغلی دی ښه دا څه راغلی دی دا پوره خلک دی دوی ضرورت نه لري. دا ډېر مالدار او د الله نه بې پروا خلک دی. کو چرته الله ته ضرورت په دې دعا کې به شرکت کو. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په یو څو موقعو باندې الله تبارک وتعالی دعا نه رد کوي. په یو څو موقعو باندې الله دعا نه رد کوي.
ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فیصوم کو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو مقطع هغه کې د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل د فرض منځ نه وروسته څه غوښتل دعا غوښتل په دې ټیم کې الله د انسان دعا نه رد کوي نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډې وخی دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پوره راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایلی ابو دجانه کوستا الله ته حاجت خو په دعا ته به ساره دي ته دعا نه کې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایلی دا الله پاک پیغمبره زه په منډه د مسجد نه زکه وزما چې زمون کور سره په گاون کې د یو يهودي کور دی او داغه په کور کې کجوره ولاړه ده او داغه کجوري څنګه زمون کور ته راوختي دي نو د شپې د هغه کجوري نه کجوري زمون کور تخکته غوري تراتاوي شوی د شپې زه په منډه زکه کور ته زما اسنه زما وګي بچی را پاسه او دغه کجوري راټولي کې وای نه خوري چرته نو زه په منډه زکه ځان رسوم چې کجوري راټولې کوم هغه گاونډي ته حواله کوم چې ستاده کجوري نظم کړه دا دانی راتاوي شوی دا واخله اسنه چې زما کوړتا او زما وګي بچی را پاسې دی او دغه کجوري خورلې اسنه زما د بچو ګډي ته حرام چرته لاړ نشي دا الله پاک پیغمبره یو ځل مخبل بچي ولیدو چې کجوره راغستي او دا غینه خوړلې اذا الله پاک پیغمبر تعالی ته مولا ګوته او رسوله کجوره می تیرا بار کړه ځکه زما بچي په جړا شو نو بچی می راتم په جړا شو ما وی چې هه بچو جړای مخ پکې گئے ما زدا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبلل شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبلل شي د یو غل په نوم باندې وبلل شي د پر د کجوري پټی کړي خپل بچو له ور کړی الله دا خبر چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه واوري دی خواته ولاړو د سترګونه وښ کې روان شي تاسو ونه کو پورن هغه کور ته ځان ورسو د يهودي کور ته يهودي ته وی دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅای په مایرا خرڅکا هغه په دوچن په ډېر ګران ریټ باندې کجوره خرڅکړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دې بچو ته دغه کجوره ورکو چې خوري ما تا د پاره واغستله ما ستا د پاره واغستله د نبی علیہ السلام سره مینه وه دا د نبی علیہ السلام سره محبت و دا د نبی علیہ السلام سره عشق و چې نبی علیہ السلام فرمایل حرام نه ځان وساتئ بیا سوال نه پیدا کېږي چې د هغې صحابي هغې ماشوم بچي ګېډې ته چېرته حرامت دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام